الحمد لله الحمد لله الذي أبدع نظام الموجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أنواع جواهر العقلية وأفاز برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية خصوصا على سيدنا ومولانا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وصحبه التابعين للحجج والبينات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين يكنزون الذهب والفضة صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان دین اسلام ډیرو عزتمند او محترم مسلمانانو ورونو، الله رب العزت د انسان لپاره مختلف قسم حقوق دا لازم کړی دي. بعض داسې حقونه دي چې هغه د انسان د بدن سره تعلق ساتي، او بعضې داسې حقونه دي چې هغه د انسان د مال سره تعلق ساتي. منځ دا د الله رب العزت حق دی، لیکن انسان دا په بنده باندې دی، دا د بنده په جد او په جسم باندې دی. دا د الله رب العزت یو حق دی. دویم قسم حقونه دا د انسان د مال سره تعلق ساتي، هغه ته زکات ویل کېږي. الله رب العزت زکات دا د انسان په مال کې په انسان باندې لازم کړی دی، لیکن انسان زکات نه ډېر خلک دا خو په قول باندې انکار نه کوي، خو لیکن زکات نه ورکوي، او دا انتهایی عظیمه ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله چې دنیا نه لاړ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور شو، نو ډېر شي خلک داسې وو چې زکات یې نه ورکاوه، زکات یې انکار نه وکړي. زکات یې معنی څه ده؟ قرآن مجید آیات دی، لیکن ویل دا یو ټیکس دی، دا په بیت المال نه ورکوي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته جهاد اعلان وکړ. عمر فاروق سے وتوی وای دا کلمه وای، او څوک چې کلمه وایي هغه د جهاد نشي کولای.
ابو بکر صدیق سے وہ فرمائل وی کسوک کلمہ وی کسوک منز کئی وچی کم شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ورکاو اگر مالا راکی بیتنمال نور کئی نو خاما خالا وقاتلنا خاما خروسس جہاد عمر فاروق سے ہوئی بیس روستا کوئی شو چی آو ابو بکر صدیق سے بحق باندے پاپا وقت کی دا کوئی سے جہاد ہم کرے نو کم خلقو چی زکاة پا آغا وقت کی نمو ورکاو ابو بکر صدیق سے متوی لأقاتل النظمات جنگ تتایا چیز بس جہاد کرے دا کوئی سے بھی جہاد کرے منزم پاو کلمہ ویلا جهادون لممتلا وچی زکاة نورکاو انکار نکاو زکاة ورکاونا نو دا جهاد اعلان نو دومرا یو اهم عبادت تیو منتا زمانگا دیر داسی بازی خلق شتا چی تحجد تی نقضا کی تحجد کئی تکبیر اللہ تی نقضا کی تکبیر اللہ بوخ باندی رازی نور اعمال سیروزہ تی نقضا کی سیروزی نبوخ باندی زی کم نیک عمل لے آغا تی نقضا کی لیکن کل چی دی زکاة وقت راشی نو زکاة نور رائے او دا قرآن مجید کے اللہ رب العزت اول دا ایمان حکم ہوگا چیتا سو ایمان راوڑے دویم حکم اللہ رب العزت دا منز ہوگا اور دویم منز لازم شوئے اور دریم زکاة زکاة دا دریم نمبر حکم دے دا اللہ رب العزت دے بندہ باندے لازم کرے زکاة دا دم رہے اہم عبادت دے رمضان المبارک دے رجلہ رجل دیر زیاد پسیلت دے دیر انتہائی چی یو روپی پر رمضان کی دور کی اگر پاویا باندے یو پرس منزو کی دا پاویا باندے لیکن دا زکاة ورسا لازم شکل زکاة اسلام کے اولا حکم دے ایمان براوڑے اول دویم حکم دا منز دے دریم حکم دا زکاة دے سلورم حکم دا روجی رہ پینزم حکم دا حج دے ندا دریم نمبر زکاة دے زکاة دا مکہ مکرمہ کی دا لازم شا مکہ مکرمہ کی بے اختلاف مکشتا لیکن مکہ مکرمہ کی زکاة پرش بے ورستا تفسیر مدینہ منورہ کی رہا ہے کہ چاہا با زکاة ورکے پچیڑوں کی سمرہ دے پغلانے کے پٹوں کی سمرہ دے پسر کی سمرہ دے دا تفسیر ورستا مدینہ منورہ کی رہا ہے لیکن زکاة پرش ہوئے دا با مکہ مکرمہ کی زکاة دمرا یو عظیم عمل لے پورے زکاة چی سوک نور کے قرآن مجید کی اللہ رب العزت فرمائے الذین یکنزون الفزة اغا خلق چی دی خزانکی خپل مال لرا خپل سرو ضرورا خپل سپیر ضرورا اللہ رب العزت فرمائے قیامت پر رزمانی بعد دیر پر سخترین عذابی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ رب العزت فرمائے اے پیغمبر دوی تا زیر ورکا نوکر دلتا زیر ہے چی مکو وہ زیر ہے کنا نو زیر ہے مکو پختو کی ولک لا چپ تاریب آدھی زیر ہے نو زیر ہے خوشحالی دی پارے دلتا اللہ رب العزت فرمائے اے پیغمبر دوی باندھی زیر ہے وقت سخت عذاب نو زیر ہے خوشحالی پدیس کی اللہ رب العزت فرمائے چی دوی پخپل مال باندھی تو دنیا کے خوشحال ہو نو دیو پا دی عذاب باندی اب خوشحال ہے قیمت مرز باندی بدے تو سخت عذاب بھی لگی دورا مولیدہ چے کلا قیمت رشی ویدے مان لا چے کم دا مان لے زکاة نیور کرے دا دیم مان نبا اللہ رب العزت کیو اجدہا جوڑا کیو غٹ مان اجدہا دس اجدہا میں جوڑا کی چے دوستر کی بے دو میں پسر باندے ٹاکی دا بردسی اختاری کوئی کہ دا سلور سترگی سلور دسی بختاری دو میں سترگی دو مار باندے و پایدہا باندے ٹاکی اجدہا بائی دا چلتا بیولا اللہ رب العزت تاو کے لئے انسان نا
او دغه به ته وایي انا مالک او انا کنزک، زه دې هغه مال وم چې تا په دنیا کې جمع کړی وم، ته راباندې خوشحاله وې، د الله حق دې نه و ورکړی. او څه به دې چې شونډې دغه به د دې انسان د اوښکې او شونډه به ولا چک لګوي، شونډې به کې خوري، بار بار به ټک ورکوي. دا انسان به چیغې وایي، یو بار ادعا نه شي وړی، یو به ټک ورکوي. په دغه وخت کې به ته مال وایي انا مالک او انا کنزک، زه دې هغه مال وم چې تا جمع کړی. او د دې آیات باندې لیکلي دي وایي کله چې قیامت راشي یو کس د خپل مال له زکات نه ورکړي، د خپل پټۍ د مال له زکات نه ورکړي، دارنګه د فصل له زکات نه ورکړي، د دکان له هغه زکات نه ورکړي. قیامت راشي نو دغه مال نه به الله رب العزت دا به جمع کړي، دې نه به یو وسپنه جوړ شي. دغه وسپنه په دوزخ کې سره چې کله سره کې بیا به دغه فرشته راړي د انسان له به یو طرف لا بل طرف لا سر لا تندي لا د تشو لا د ملا له ولا ټکونه ورکې په دې سره وسپنه باندې. او دا به ته وایي چې انا مالک او انا کنزک، زه دې هغه مال وم چې تا جمع کړی و، ته راباندې خوشحاله یې. دومره سخت عذاب به ورکوي. او تاسو ته پته شته قارون دا ولې هلاک شو؟ قارون ګوره انتهایی عظیم مالدار انسان. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي یو ډلې به د دې چابیانې د دې د خزانې چابیانې ګرځولې، یوه چابي نه وه، د خزانې چابیانې به یو ډلې ګرځولې، یو قوم به د هغه چابیانې ګرځولې د خزانو. لیکن الله رب العزت سره د مال هلاک کړه. ولې هلاک کړه؟ حضرت موسی علیه السلام د تره زوی و قارون دا موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د تره زوی و. الله رب العزت دا مال سنو غریب موسی علیه السلام ته مال دعا وکړه چې الله رب العزت له مال راکړي. نو دعا وکړه الله رب العزت ته بهتري مال ورکړ، ډیر زیات مال ورکړي. دومره پورې حدیث کې راځي وایي چې کله مدیا په لار باندې روانو نو کمی کپڑے چې په کپړو باندې د سرو زرو نقش نگار شوی او سرو زرو کمی کپڑے به جا بوستي کم ټوپۍ به چې سر کوي هغه سرو زرو کم صادر به چې و باغې باندې سرو زرو ګلکاري شوی و. په لار باندې چې روانو نو 300 غلامان خپل غلامان دغه مخکې او شاته روان 300 دا ټوپک ماران وینځي به سره روانې وي په لار باندې به چې روان. دومره الله رب العزت مالدار پیدا کړی. لیکن کله چې الله رب العزت مالدار او د زکات حکم راغی موسی علیه السلام ته فرمایي دې مال له زکات ورکړه. دا به الله نورم ډېر کړي او دا متقی صفت دی. څوک چې زکات ورکوي دا متقی صفت دی. الله رب العزت مال سیوا کوي، مال الله رب العزت کمای نه، دا متقی صفت دی. او مال زمونږه سوچ دی چې زه د زکات ورکړم د خپل مال نو دا به کم شي. حدیث کې راځي ګورئ خبرې ته سوچ وکړئ. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي که تر دې پټي نه دا یو پټی تر دې نه زکات ورکړه په یوه طریقه باندې دقونه پیسې وکړه الله رب العزت په 2 طریقو باندې ستاسې پټي ته راوړي. مطلب یوه روپۍ د الله په لار کې ورکړه الله به 2 درکړي. په یوه طریقه باندې مال ورکړه په 2 طریقو باندې به کور ته مال راسي. داسې واقعي یا کمیږي نه. او دغه رنګې بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي که تر دې زکات مال دا د پاک مال څه وشي کې دا زکات مال دا نور مال خوري دا مال کار ختمي نو زکات به دا ورکې دا د بنده حق دی دا پرې ډیر ځان سره کزدلې کوي کزدلې بل خدا به ورکې زکات. نو قارون ته وی مال ورکا زکات ورکا هغه به دا ما ګټلې دا الله رب العزت مارنه راکړي دا ما مهنت کړي لکه څنګه چې مونږ وو زکات ورکا ما خپل خواري کړي دکان ماړه کړي او زکات ورکوم سوال پیدا تشي نو دا ټیک ته دا مهنت کړي خو لیکن دا تعالی الله رب العزت شر پیدا کړي الله رب العزت ګډ پیدا کړي الله رب العزت ته پیدا کړي نه وي ولا دکان بل چا کړي وي ته الله مال کوم څه درکړي
کته الله شر پیدا کړی